چې کله سړی وفات شي که نه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازدیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازدیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوځي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړي مستقل د مازدیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدی زه د مازدیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازدیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدی زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازدیګر وي لکه د مازدیګر دا وخت ده ته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان او سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازدیګر شي نو د سره کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوځي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازدیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازدیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازدیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازدیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتې راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتې ورته راغلي ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې ستا راوپس کېدل دي او فرشتې راتلې ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زمونږ حفاظت وکړي بس الله دې مونږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح وائے سبحان اللہ وائے بیا ورتوی اللہ اکبر وائے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ان چې دې څنګه قبر کې کېښود او تاسو قبر برابر کو نو په دا قبر راتم ما ځکه وی چې سبحان الله وائے تکبیر وائے اللہ اکبر وائے په دا قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي و د په جنازه کې ولا بیا هم قبر راتم شو نبی علیہ السلام سبحان الله وایي تکبیر وایي تکبیر وایي نو علما وایي چې دا قبر راتنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل راتنګېږي بس خو بیا بعضې علما وایي په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره راتنګي او په بدانو یې الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل راتنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره راتنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی او وخت د مازدیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زمونږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت وکړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ کړو دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي ډېرې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کوو عبادت به دې د چا کوو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کوو د خپل رب
په دې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده کوي او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی انشاءالله دې تپوس کې به کامیاب انشاءالله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلو نو الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس په کوي ما دینو که دین دې سو هو ته په کم دین باندې وي دین درته خپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچې وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته چې ما دین که دین دې څه یا خدایه څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او موږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کم شریعت ښودلی و دا د کم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې دې قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس به کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه او به وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس دی نښتې به یو او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې دې قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرې اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږم چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته به وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت